نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. صدق الله خالق العلي العظيم. اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سناد فاكر ذكاله سأل الله جل جلاله فقال فاكر وفرمان والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر زمان قسم پر سآبا وليال عشر زمان قسم پر لس شبوبا والشفع والوتر زمان قسم پر جف باندي او پتاق باندي والليل إذا يسر زمان قسم فهذا شبابا تغشتتين خلاصي زل طور بدسي. هل في ذلك قسم الذي حجر هيا دغه قسمونه الله جل جلاله فرمایي چې دغه قسمونه بس دي د خلکو د پاره لذي حجر چې هغه خاندان د عقل والا دي چې کوم ته ما خلکو ته ما عقل کړی. الله جل جلاله فرمایي والفجر وليال عشر وردګار پنځه قسمونه وخوړل چې زما د قسم پر سهار زما د قسم پر لاس کو او زما د قسم پر جف باندې زما د قسم پر تاک باندې زما د قسم پر شپه باندې چې ټیم دا تور بډه وګرځي دا سپینه ورځ ختم شي. والفجر کې الله مفسرین علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله قسم وخوړي په سهار باندې نه دی کوم سهار مراد دی. علماء کرام فرمایي چې لدې ځخار سهار مراد دی لدې وجه ځخ الله جل جلاله د سهار په وخت او اول اسمان تراسي به اعلان وکي جهو کې وټول انسانيت ته وټول مخلوق او کائنات ته چې اے انس جن اے انسانانو سوک داس استزما په بندگانو کې چغله مازه خو واړ په داسار کې سوک لماس استا زنا بندگانو کې سوک داس استا چغه ما ته راسي ولا ما ته پریاد کې وزړ زي عفو ورته وکړ. په دې وجه باندې الله جل جلاله په څلوریز غانټې کې چې کوم ورځ شپه او غرمه او ماپښام ماپښین ماخستان ساش اشراق نور داسې وختونه راځي په دې ټولو وختو کې الله جل جلاله د سهار وخت غوړه کړی د سهار وخت و الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی او ډېر خوښ دی.
په دې وجه باندې چې الله جل جلاله فرمایي چې سهار مونځ دا د نور منځو په سردار دی بادشاہ دی کم چا د سهار منځ وکړي دا دومره ثواب لري خالد ما دا سنت دومره ثواب لري لکه دا نور منځونه چې فرضي منځونه لا واخر رسونه ثوابونه لري بعض علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله چې ستیم په سهار باندې قسم وخوړی لدې سهار لکه قسم څخه مراد د کښنی اختر سهار دی یا ځینې مراد دا وس لس شپې چې نن روانه وس روانې روزې به له دې باندې چې کوم اخره عشره راځي کوم اخره لسمه راځي د روزې د میاشتې په دې اخري میاشتې د میاشتې د اخري لس شپو کې یوه شپه راځي چې هغه شپې ته شب قدر ویل کېږي لیلة القدر ویل کېږي هغه شب قدر یا په تا فرض کې یا په اول یوستم وي یا په درویستم یا پنځه ویستم یا په اویستم وي ډېر علما کرام فرمایي چې دا په اویستم وي نو الله جل جلاله د دې اویستم په شپه باندې طلاق قسم خوړلی چې زما د قسم مې په دې شب قدر په ورځ سهار باندې چې دا ډېر بختور او ډېر قدرمن او ډېر معزز سهار دی بعض علما کرام فرمایي چې والفجر څخه مراد د لوی اختر سهار دی چې څه ټیم انسانان د الله جل بندگان و الله جل جلاله د لوی اختر په سهار وخت په تهجد په ټیم راوېشي او الله ته وزاري لا الله جل جلاله عفو وغواړي او کوم عبادتونه چې د کوم اکتشاف کړي یا کوم قولي فعلي عبادتونه کوم د کړي دا ټول الله جل جلاله په دې کې قبولیت وغواړي پردګار او قبول کړي عفو ورته وکړي نو ځکه هغه سهار زم مراد جمهور علماء کرام ټول علماء کرام فرمایي چې د سهار څخه الله تعالی چې کوم قسم خوړ په سهار باندې د دې سهار څخه صرف هر سهار د شپې هر سهار مراد هر سهار بختور دی هر سهار معزز دی مکرم دی و سهار ستیم شروع کیږي او ستیم ختمیږي سهار چې ستیم د اسمان په کنارو کې سپین رڼا پیدا شي دا ټیم سپیدې وچودې دا په پښتو کې وایي سپیدې وچودلې سپیدې چې وچودېږي د اسمان په کنارو کې په څنګو کې د سپینو رڼا راخوره شي د دغه وایي سپیدې چودنګه بیا چې څه ټیم دا سپیدې ختمیږي بیا دا سپینو رڼا دا په سره رڼا باندې بدله شي یا رڼا دومره زیاته شي چې هغه نری لیکه هغه یو ګرد لیکه ګول لیکه چې د اسمان په کنارو کې پرته وي دا ختمه شي داسې د اسمان او تر مځکه پورې دا ټوله سپینه شي خلا ټوله سپین شي بس زیاته بیا لمونځ ختم دی دغه وخت دغه سپین رڼا پیدا کېدله بیا تر سرې رڼا پورې یا تر ګرد سپین رڼا پورې اوښتنګه و دې ته سهار وایي په دې سهار باندې الله جل جلاله ډېر خوشحاله کېږي چې انسان راویښ انسان خپل ګرم بستر خپل خوب د راحت سکون خوب پرېږدي و الله تعالی چې الله ته وژړي اله الرحمن قسم پر دې سهار باندې خوري چې زما د قسم پر دې سهار باندې زما د قسم باندې پر دې سهار باندې دا سهار دومره بختور دی چې د انسان هر قولي فعلي عبادتونه به الله قبول کړي بیا علما کرام فرمایي چې اوس کوم انسان چې د خپل رزق دشمن دی چې زما د رزق کم شي هغه انسان سهار په ټینګ کې خوب کې تر لمر راختو کوم انسان چې وایي چې زه دې خپل ژوند کې سکون او راحت ختم کړم د زړه په زړه کې دننه چې کوم آرام دی هغه آرام ختم کړم اولاد چې کوم صالح دی هغه صالحوالی ختم کړم کوم چې لوړ کې حیا ده هغه حیا ختم کړم په کور کې چې امن امان دی اتفاق د ورونو په مابین کې د مور د پلار د خوند په مابین کې کوم اتفاق دی هغه اتفاق د اور کوم دغه انسان د سهار منځ پرېږدي او د سهار د سهار رڼا دا پر ځان ختم کړي چې ستې لمر راختلی په دا لمر راختو کې دې راکښېني دومره بختور دی اوس الله جل فرمایي والفجر زما د قسم په سهار سره
بیا الله تعالی فرمایي وليال العشر زما د قسم په لس شپو سره لس شپې الله تعالی قسم ورباندې خوري لس شپې یا حسن حسین یا په عربي کې محرم الحرام په پښتو کې حسن حسین میاسه د حسن حسین د میاسه لس شپې اول لس شپې چې کوم انسان روزي ونیسته لس شپې الله الرحمن فرمایي پاک پیغمبر علیه السلام او علما کرام په دې کې څه تفسیر کړی چې الله الرحمن ته دغه لس شپې روزي د هر روزه برکت دا د یو کال د روزي برکت انسان نشي یو کال روزي ونیسه د ثواب د حسن حسین د یو ورځې روزي ثواب ونیسه دا الله جل برابر پیدا کړ بیا پروردګار دغه حسن حسین د ماس علماء کرام فرمایي چې حسن حسین میاس نه ده دا دکشنی اختر د میاس لشپین دکشنی اختر د میاس لشپین بعض علماء کرام فرمایي چې دا د لوی اختر د میاس لشپین چې حجان صاحبان حتی لوی اختر د خمخته لشپین لوی اختر میاسه هر کله چې حج راځي اختر راځي دا رقم حساب کې راځي چې هلته چې د لوی اختر میاسه اوله سي د لوی اختر د میاشتې اوله سي بیا اوله دوم دریم څلورم پنځم تر لسمه پورې پر لسمه باندې اختر راځي پر دغه لسم باندې حج هم وي په دغه لسم باندې حاجان صاحبان خپل سرونه خوري حیوانان قرباني کوي خپل سعی کوي شیطانان ولي طواف کوي طواف زیارت کوي دغه لس شپې چې له کوم حاجي سره روپۍ نه وي هغه حاجي سره روپۍ نه وي کم غریب فقیر ملک سړی هغه حاجي بیا د دغه اول شپې څخه د دغه میاشتې د ذوالحجې د میاشتې څخه اول شپې څخه د روزه ونیسي بیا تر اختر ته شپې پورې دغه لس شپې روزې نیولو څخه دغه حاجي له قرباني څخه خلاص دا قرباني نشي کولی به دا خلاص معاف شو دا بدل د په عوض کې هغه لس شپې ورته روزې ورته ونیولې الله جل جلاله دغه انسان ته قرباني ور معاف کړه دا انسان مسجد د اختر پر ورځ باندې سر وخري شیطانان دی ویلي دا انسان خپل طواف صد الله جل جلاله فرمایي وليال عشر زما د قسم په لشبو هغه دغه بعض علماء کرام فرمایي چې هغه دغه معتبر ورځ لشبې زمرا بعض علماء کرام فرمایي چې لشبو زخمرات دا د روزې زخم مخ د لشبې چې د شعبان څخه اول ورځ بیا تر اخر تر لسم پورې چې هغه د موږ د خدای تعالی میاشت وي د عصرې میاشت د برات میاشت دغه لشبې یا د خدای تعالی د میاشت لشبې دا ټول بختور دي د خدای تعالی د میاشت اول ورځ بیا د خدای تعالی د میاشت لسمه بیا د خدای تعالی د میاشت اخر ورځ دا بختور د عصرې د برات د میاشت اوله بیا لسمه بیا اوستمه بیا روزه ټوله بختوره بیا له روزې میاشت بعد بیا کشنۍ اختر میاشت بیا د کشنۍ اختر د میاشت اول لس شپې بختور دي بیا میانې ده میانې کې بیا که چا روزه وینه واوه که نه وینه غاړې نه دي بلې بیا لوی اختر میاشت شروع کېږي د لوی اختر اول لس شپې روزې دي لس شپې چې انسان روزې وینولې په لسمه باندې اختر دی هغه انسان به خپل اختر کوي نو ځکه الله تعالی فرمایي وليال عشر زما د قسمې په لس شپو سره اوس الله تعالی فرمایي والشفع والوتر زما د قسم په جفت سره زما د قسم په طاق سره جفت طاق دا سره الله تعالی فرمایي وایي ځکه چې علماء کرام فرمایي چې الله جل جلاله څلور ملایکې پیدا کړي دا جفت څلور غټ فرشتې پیدا کړي دا جفت څلور لوی رسولان انبیاء کرام دا پیدا کړي چې څلور کتابونه ورکړي دا جفت دغه رقم انسان نو الله تعالی فرمایي وخلقناکم ازواجا ما تاسو جوړې پیدا کړی یاست نر او ښځه دا جفت ګرمي او یخ دا جفت اسمان مذکر دا جفت ابو اور دا جفت دا رقم خاره او دا خار مزاج دا له وبوسه خاروبه دا جفت هر شی الله تعالی فرمایي ما تضاد پیدا کړي تضاد شان دغه تضاد دغه مزین دا تضاد شان دغه جفت الکیش الله تعالی فرمایي زما د قسم پر هر جفت سره هر جفت باندې جفت نر شذا ماینو میړه دا جفت الله جل جلاله څلور کتابونه پیدا کړي دا جفت
تورات زبور انجیل فرقان څلور غټ انبیاء کرام چې هغه پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام داود علیه السلام څلور انبیاء کرام عیسی علیه السلام جفت دي اوس الله تعالی فرمایي زما د قسم په وتر طاق ویل کېږي دا د فارسي لفظ دی وتر طاق ویل کېږي الله تعالی طاق الله الوتر يحب الوتر الله تعالی طاق خوشي الله جل جلاله طاق خوشي ذکر الله تعالی پر خپل ذات قسم وخوړ بیا الله تعالی فرمایي والليل اذا يسر زما د قسم په شپه سره چې هغه خوراسي هل في ذلك قسم الذي حجر واسأل الله جل جلاله وطول انسان دا فرمای چې انسانانو ته الله تعالی عقل نه درکړي دماغونه درکړي ما ټول ته عقل ورکړي دماغ ورکړي دماغ والا خلقو د عقل والا خلقو آیا هل في ذلك آیا ست پر بس د ازما پنځه قسمونه ما دا پنځه قسمونه په سهار می قسم وکړي پر لاش په می قسم وکړي د دوا بیا په جفت قسم وکړي د درې بیا په وتر په تا قسم وکړي څلور بیا په شپه قسم وکړي پنځه آیا ستنه پاره تل ماته له عقل څه به د عقل خلقو آیا ستنه پاره بس د پنځه قسمونه بس الله تعالی فرمایي الم تر كيف فعل ربك بعاد انسانانو خلقو انا ما توكل ما تنكر سوكي ما تنقهر غضب باندې راوسره فعل ربك بعاد فقوم عاد قوم عاد دا الله جل جلاله داسي مخلوق له داسي انسانان ول چې علماء کرام فرمایي چې دا اتلس فوټه غټ موتا کې جګ انسان वो पट्टे अगर स्पर्श पट्टे दी बालाना राजी बालाना हाँ इंसानान आद कौम दा अतल्लस पट अल्लाह ने फरमाया उलमा किराम फरमाई कि अल्लाह जल्ल जल्ल अतल्लस पट दा इंसान दुमरा जग पैदा करियो कौम आद दुमरा सख्त जालिम कौम वाले और ډېر غټ قوم او ډېر طاقتور خلک ول دا درخت به دومره غټه درخت بوله چې هغه د کلو د عمرو درخت بوله دا به دا رقم راوښه و به ټکلو په خوله به دومره طاقت کړی په قدمو مې مزکی ده ریو مزکی تر سر در بلې مزکی به داخل دا سخت خلک الله تعالی فرمایي چې ما دا خلق زما سره کشي وکړه دو خلق زما نه پرمانی وکړه ما دا خلق په قهر په غضب باندې روانول په دو خلق باندې عذاب راوصله دا خلق من ختم میکړ تبا برباد میکړ انسانانو تاسو کمزوري یاست تاسو ما په کم خط پیدا کړی یاست بیا ته ما یو شی نه پیدا کړی کمزوري یاست اسم نه یاست تاسو له ما سره سیالي مکوئ تاسو زور مکواسته تاسو ما ویل تراسي بس الله تعالی فرمایي ارم ذات العماد قوم ارم او دا عاد دا ادباره سره د اکاز ونیامل دا ارم جلا خاندانو جلا قوم لري عادم جلا قوم ارم عاد دا چې مختلار مختلار د سمود ادا دا یعقوب ابراهيم عليه السلام په اولاد کې راځي دا ارم چې دا جلا قوم عاد جلا قوم ارم من الله تعالی جلا عذاب راځي جلا غر کړي عاد باندې الله تعالی جلا عذاب راځي جلا غر کړي واړه الله تعالی غر کړي واړه ختم سبا ارم به تاسو اوریدلی دا وز دا ځای نه دی ته تفصیل ځای شاته دی قرآن مجید کې شاته دی ارم هغه سړی وي هغه جنت څخه ځان ته جوړ کړي بیا سټیم د جنت تیار کړي بیا د شوکت باندې روان شي بیا د سټیم دروازې ته ورسي الله جل جلاله جنت ته جهنم کړي ټول عاد قوم دایره نه سي د جنت جوړ کړي جنت ته په یاقوت په مرجان په زبرد په قسم میوه په قسم نهرونه په کې جاری کړ ډېر اعلی ترینه حیوانانو میوې درختي او باغونه محلونه دای کی جوړ کړ او څومره خادمان څومره نوکرانیان څومره اعلی ترینه شيزي ځوانان القان تکثر القان د خادمان او انسانان ته ورکړ الله جل جلاله د سټیم دی جنت را ورسي الله جل جلاله خلق کړ دا ایران قوم رانه نشي په جنت دا ورته جانم کې ورته قهر په غضب ورته واړي ټول ورته اور کې پکې وایي سوزول دا هغه قوم مراد دا الله تعالی فرمایي چې ما عاد قوم غر کړي ارم قوم غر ختم کړي التي لم يخلق مثلها في البلاد التي دي جو لم يخلق د اسنه نه پیدا کړي مثلها په بلاد په شارو کې د مصر الله تعالی فرمایي چې ما په روح زمين باندې څومره انسانان پیدا کړي دا رقم انسانان بیا نه پیدا کړي دومره طاقتور دومره غټ قوم دومره جګ خلک بیا نه پیدا کړي دومره سخت خلک ما نه پیدا کړي التي
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد سمودیان بیا بل قوم لري جلا قوم لري الله تعالی فرمایي وثمود الذين سمودیان قوم لري جابوا الصخر بالواد چې دوی په وادیانو کې وادي غرقه په وادي کې بدې لوی غرونه ول فعربو کې د شام د عرب په مابین کې دي غټ غرونه دي په دې غرو کې بس سمودیان اوسېدل دا سمودیان دا بوره بل غټ غره ته بکشنس غره په ګوتو باندې کمره وکړلې لکه زموږ کښنیان چې په یو ریت په یو خار کې په ګوتو باندې غار وکړي دیدار کم په ګوتو باندې دا دیوال غار به سره وکړلې په دا غر کې به دننه وځه د کور جوړ کړل داسته کتور انسانان دا خلک هم د الله تعالی نه فرمانی وکړه الله تعالی بیا دا هم سمودیان هم ورکړ بده باندې عذاب قسم عذابونه باندې قسم مبتلا باندې راس الله تعالی غرق تباہ برباد بیا الله تعالی فرمایي وفرعون ذي الاوتاد فرعون ذي الاوتاد جب خاندان میں خوله فرعون دا کوم جیل جوړ کړی ولې چې سټي من انسانان مسلمانان ونیول اته د عیسی علیه السلام موسی علیه السلام دغه مذهب حق ولې دا ونیول بیا چې راوصل بیا به په یو لاس کې یو میخ په بل لاس کې بل میخ په شبان یو میخ په بل شبان بل میخ سلور میخونه به انسان بدن کې ورټکول بیا به دا انسان په لرګي باندې بند کړو به بل راځول دا فرعون جیل ولې دا فرعون قیل فرعون دون ظالم انسان دومره ظالم انسان په دې واسطه نه چې هغه غلا کړي شراب چړي بل کړي هغه صرف چې هغه فرعون د سجده نه کوله فرعون د خدای نه ویل الله تعالی فرمایي فرعون داسې فرعون سخت ظالم قوم ما بیا په اوبو کې ورکړ ډېر غټ تفصیل واقع الذين طغوا في البلاد دا فرعونیان دا ارم قوم دا عاد قوم دا سمودیان قوم دا چې وسټم پر کلو په شانو باندې طغوا في البلاد بیا د پر کلو باندې راګرځول فاكثروا فيها الفساد بیا دا ټول فساد بیا بلا ولې کله بیا خاطر تباہ برباد کړي یو شی په دې پرسنه لري الله تعالی فرمایي فصب عليهم ربك صوت عذاب فصب عليهم بیا مجوني ولا مجول دی ټول ربك رب صوت عذاب الله تعالی فرمایي د قهر غضب په چاپړ باندې د قهر غضب په چاپړ باندې و څنګه د غرور کولای تکبر کولای ځان ته خدایان ویلو ځان ته زورور ویلو ځان ته ترځان بلاشم سره بل نو ویل ان ربك لبالمرصاد بشك الله تعالى فرمي بشك رب صادق لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرم ونعمه بشك الله تعالى فرمي تسكن من الانسان توركم اذا ما ابتلاه تشكن امتحان الانسان راولو الرب لفاظخه فاكرم ونعمه دي انسان تمج اكرامك والدنيا والعزت والزند دغوركم فيقول ربي اكرمن چې بیا څوک الزمه کې څه حال دی ډېر الله تعالی ډېر غټ فضل احسان کرم دی چې سټه والا تعالی فرمایي واما اذا مبتلى چې سټه بیا موږ په امتحان کې راوړو په ابتلا کې باندې راوړو فقدم عليه رزقا لز رزق د روزي قدر باندې کم کو رزق روزي ور کم کو عزت ور کم کو قدر جاه جلال ور کم کو بیا د انسان وای فيقول ربي اهانا پاکور دګار نماز فرمایي زه غر کړه ډېر انسانان وسم نه غسي الله تعالی دنیا ور کړی عزت ور کړی قدر جلال جاه جلال ور کړی شب حیا شزون زندگی ور کړی الله تعالی مگر داسې وخت راشي چې دا انسان معمولی لږ پریشانی ور باندې راشي لږ بیماری ور باندې راشي لږ په کور کې تکلیف لږ پریشانی امتحان د الله تعالی فرض دی بس غرق شو په ما غرق شو ځا الله تعالی ډېر غرق پیدا کړی که غرق انسان په دنیا باندې مزه کوي دا نه حمد ثنا بس به الله تعالی وجه ته زړه تر خپل بس دی بس ختم الله تعالی فرمای کلا بل لا تکرمون اليتيم هرگز دا سینه دی بل لا تکرمون اليتيم دی اکرام نه کول د یتیمانو خو الله تعالی فرمای تاسو اکرام کواس یتیم خبر سره چې د الف پلان مور دی مورم نه بس ورسره غلط نور د په وسه نه پر سید د الف پر سر باندې ناشته ته چې د پر سر لاس تیر کې د څات لاس سور رښتان لاندې رالو دا ستا لاس تر خدمتونو د خمخته چې څومره رښتان ستا په لاس کې رالو الله تعالی به دغه ګناهونو تعالی معافي خالي شفقت من مهرباني بل شيء نه یتیم پر سر الله تعالی دې مدد وکړي الله تعالی دې نصرت وکړي لاس داس پرته که څه هم پلار کې وي کې اکاګان کې دربرونی کې ډېر وخت ځونه ټول دنیا د دین خالي هغه یتیم الله تعالی فرمایي لا تکرمون اليتيم دو خلق پر یتیمان باندې اکرام نه کوي د یتیمان خلق قدر نه کوي د یتیمان باندې شفقت نه کوي د یتیم خلق شفقت کول مهرباني کول دا پر انسانانو فرض ده چې انسان په ځان کې راولي او د الله تعالی پر رحمت کوي
چې کوم انسان د یتیم پر سر لاس تیروي چې څومره ویښتان په لاس کې راځي دومره ګناهونه معافي شي. بیا هغه انسان که یتیم ته ښه شفقت من محبت خبرې کوي، عفو ورته کوي، د یتیم غلطي وسه عفو ورته کوي، د یتیم سره لاس وړي، د یتیم همدردي کوي، لاس ژوند زندګي ورسموي د یتیم ته، یتیم بې ځایه روان وي، یتیم راولي په خپل کار کې له ځان سره ولګوي، هنر ور زده کړي، یو کار روزګار ور زده کړي، ژوند یې نه کړي خراب، ژوند یې په سم ځای کې ولګوي، سبا دا یتیم کې غټېږي، کم از کم دا کار خو بې زده وي. دا کار یې زده دی، سبا به د یتیم د خپل مور خیال ساتي یا به د خپل سپین ږیري پلار خیال ساتي. الله تعالی فرمایي چې تر څه ټیم پورې دا انسان ژوندی وي، دا انسان که روزه نیولی، که زکات ورکوي، که حج کولی، که عمره کولی، که 5 وخته لمونځونه کول، که حق حلال کاروبار کولی، په ټولو ثوابو کې د دغه انسان ثواب ورسره شته. بیا الله تعالی فرمایي ولا تحاضون على طعام المسكين. یو یتیم راځي، یو مسکین راځي. یتیم دغه کېږي یا مور نه یا پلار نه، مسکین بیا ودغه ویل کېږي چې هغه بیا رزق روزي نه لري، پلار هم وي، مور هم وي، کور هم وي، مګر خانه داسې وي چې خرکیان بې پروا ژوند دی، یو شی نه د ماښام غم نه لري، د سهار غم نه لري. یا مسکین په دا دښته هم کېږي، بعضې علما کرام فرمایي چې مسکین و دښته وایي چې داسې یو غټه ورځ ورباندې راځي لکه د واده یا داسې د فاتا ورځ ورباندې راسي، د بل شي ورځ ورباندې راسي، دا انسان هغه ورځ نشي سهلی، هغه ورځ نشي برداشت کولی. دښته هم مسکین وایي، دښته هم مسکین وایي چې کوم انسان مثال یو چا څوک مړ شي ته ورسه په هغه فاتا په مابینځ دغه انسان د کفن مدد وکړه، د دغه انسان په خیرات کې مدد ورسره وکړه، د دغه انسان د مېلمانه د خلک فاتا والا خلک ته دی د چای مدد پیاله چای خلیل د فاتا ته ورل، دغه هم په دغه مسکینانو باندې ستاسو نه پکار شي. که څه هم دا انسان لګوي د سهار د ماښام ورځ روزي په بازار کې پیدا کوي. علما کرام فرمایي دا هم په مسکین کې شمار. بیا علما کرام فرمایي وتأكلون التراث أكلا لما. دغه سمودیان دا فرعونیان دغه په مشک ناس و مشک ژوندي خلک په حیات په نن سبا موجوده حیات ژوند کې چې کوم ظالمان دي، کوم دا رقم ظالمان دي چې هغه تأکلون التراث دوی خوري میراث اکلا لما په خوړلو سره جمع کولو سره. دغه په مشک دومره مردار رواج دی، په مشک دومره د قهر د غضب ژوند دی چې د انسان غرور وي هغه غرور مړ شي یا قریب مړ شي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشکي یو رواج جوړ شوی دی چې ورور یې مړ شي، قریب یې مړ شي، عزیز یې مړ شي، هغه ښځه ځوانه وي، تازه وي، بد دا ښځه کښېنوي د ځان سره یې بس څکې زیاته کښېنه، خامخا به ما ته کښېنې زه سپینه ږیره مې ده که زه سم په طاقت کې نه یم، خامخا به زما او پلار ته کښېنې یا د پر بله خوا به نه شي، خامخا به زما او عزیز قریب ته کښېنې په دې واسطه چې ستا جایداد ستا چې کوم حصه ده حصه زموږ له لاسه ځي، ستا چې کوم حق دی هغه حق له موږ وړل کېږي. که ته له موږ ولاړې نو ستا حق به ته له موږ وړې، ستا حق ستا له موږ یوړې، تا به بل مېړه ته بیا سم تیار جایداد په لاس کړی. په دې واسطه باندې د دې ځوانې نجلۍ ژوند زندګي دا ټوله تباه او برباد. د ځوانې ژوند زندګي دا په دې واسطه باندې غر کړي که ما دا ما له کوره ووته دا ښځه دا جایداد ما له کور ځای کېږي. خامخا به په بله معاینه باندې کښېنوم، خامخا به یا دا په کم عمر کښې هلک ته به کښېنوم، خامخا به یا دا سپین ږیري سړي ته کښېنوم. علما کرام فرمایي، علما کرام د قرآن مجید د قرآن مجید الله تعالی فرمایي دومره حق یې ورکړی و ازادي یې ورکړې دې شي ته دا واوره ځه مثلا غاړې مې خپلې بندې کړم بیا په محله او په کلي کې واورېدل او ته دا خبر مه ورته. ښځه چې مېړه یې مړ سولی
ښځه له 4 میاشتې کې په نس کې بچی وي چې بچی له دې ښځې څخه له جلا شوی د دې ښځې څخه دا ښځه د دې کور ازاده شوه که 2 ورځې که 2 ورځې که 2 ورځې که دلته بچیان د کښېني انسان به ورته وایي چې ته ازاده یې له ما سره اوسېږې دغو بچیانو ته کښېنې دا نشته ته به اوس خامخا ما کوې خامخا به زما بل ورور کوې بله لاره دې نشته نه دا ښځه ازاده ده ته به لاره نور ته خوښې چې خامخا به ما کوې به دا دا ازاده په قرآن مجید باندې ثابت دا ازاده ته به دا ورته نجلۍ ته موږ ازاده بس ختم ستا د میړه په جایداد کې دومره حصه ده ما په فلاني عالم باندې ته معلومه کړې اوس له موږ سره اوسېږې که زه له خپل پلار سره اوسېږې که زه بل ځای میړه کوې زه به بیا کوشش کوم دا همدردي مینه محبت شفقت پر تا کوم تا د په محله او په کلي کې بل میړه در پیدا کوم او که د خپله خوښه ده د لږ زما په ورونو کې زما په بابا او زما په بل قریب کې بل څوک یې بس زموږ داسې نشته ظلم ستم دی دغه شفقت مهرباني په موږ کې نشته ځکه دغه انسانان بیا ژوند هم تریخي کاروبار هم غرق کي پریشان هم یې په زړه کې سکون هم نه آرام هم نه اولادونه هم نافرمانه دا خو دغه عمل دی زموږ انسان چې غرق کېږي له خپل عمله غرق کېږي نه د باچا او له ملنګ او له صدار له فقیر له بچه غرق کېږي هر انسان به له خپل عمله غرق کېږي چې څنګه عمل و هغسې ژوند دی که خیر عمل خیر ژوند دی که خیر عمل نو دا انسان په دنیا کې هم غرق دی په آخرت کې هم غرق محترم دوستان د دې آیاتو څخه دا مسله په ذهن کښېږدي قطعا چې داسې وخت خدای پاک در باندې اوله خو د پاک پردګار د خیر دا ورځې په انسان نه راوړي بیا هم مرګ حق دی راځي چې مرګ راغی بیا به انسان تعین نه ورته کوي ښځې ته چې ښځې دا زما تا د مېړه خوښ کړی دا زما پلانی ورور به کوي هغه نو نه یې هلک یا سپین ژیرې سړي ته کښېني دا بند دا بلکل په اسلام کې نشته دا بلکل په اسلام کې نشته دا کفر چې نارې وایي هغه به دغسې ته ګوري چې موږ دا شی له ځانه وباسو موږ به ازاد شو موږ به ژوند زندګي سم شو اسلام کې الله جل جلاله وښځو ته هم حق ورکړی دی ونورو ته هم حق ورکړی دی وکښنې میږي ته له حق ورکړی دی وپسه وحیوان وغوا چې یو ځای حیوان وي چې مردار دا الله پسې خنزیر په خوله باندې دا مردار دی دا اوس بېادبي د مسجد دغه شي ته الله جل جلاله حق الحق ورکړی انسان به ظلم نه ورباندې کوي که دا په ځنګلو کې ګرځېدل هېڅ به انسان نه ورته وایي وتأكلون التراث أكلا لما داخل قربي إلى ميراث أكلا لما أو دا بدي واستبني دا ميراث بدي واستبني لدان سر جمع كيف جمع كل سر وتحبون المال حبا جما دا إنسان محبت لما سر فمال بوزريا بان دا مال لوج زخر دنيا لوج زخر دا جاه جلا دې د میړه لوج زخر دې میړه چې کم مال دی یا پنځر پی یا به موټر یا به وای یا به کښنه مکان په دې واسطه باندې دغه انسان ورته لیونی شي دا ښځه ورته ووځي په دې واسطه باندې دا ښځه ودرو کښنې هلکانو ته کښېنوي هغه ځوانه ښایسته ښځه هغه ښځه غټېږي بس په دغه حال پسې مړه شي ښځه ازاده ده که په نس کې بچی نه و 4 میاشتې دا شپې به تېرېږي بس به مخه دې ښځه به له کوره وځي په خپله به وځي ته نه شي ورته ویلی چې پر کومه خوا روان بلکل ازاد وتحبون المال حبا جما انسانان په دې واسطه باندې مال جمع کولو سره ډېر مینه محبت لري چې مال به له ما سره جمع شي مه یې کو دا ښځه له ځان سره په قید کې راوله مه یې کو دا یتیمان په ځان سره په قید کې راوله د دې د میړه د پلار چې کوم مال دی هغه مال به له ما سره هغه جایداد به له ما سره جایداد به له ما سره شي زه به د مال مینه محبت زما په زړه کې شته الله تعالی فرمایي کله هېڅکله داسې نه ده هغه ورځ یاد کړه اذا دکت الارض دکا دکا چې ځمځکه زه له سیرې کم په سېرېدلو بیا به څه کوې که ممځکه زه له سیرې کم بیا به څه کوې بیا الله تعالی فرمایي وجاء ربک والملک صفا صفا ای انسانانو مه یېروئ هغه ورځ چې راشي ورته تاسو ته د رب له جانبه څخه ملک صفا صفا دا فرشتې دا ملایکې راشي په صفو کې ودرېږي د حشر میدان قایم شي بیا به څه کوې اته دې ظلم کړی دی پر ښځې باندې اته دې ظلم وکړه پر یتیمانو باندې په مسکینانو باندې اجل پر ځان ظلم وکړي ته عذاب ولې جنتي ولې د الله د رحمت نظر پر تا باندې تا پر ځان باندې قهر غضب نظر پر ځان برابر کړي اوس الله تعالی فرمایي اوس به څه وکړي الله تعالی فرمایي
وجيء يومئذ بجهنم رابس بدير من جهنم يومئذ يتذكر الانسان وانه له ذكرى وريال بك ودي انسان انسان استغفر جهنم لا تتمخمك جهنم ولا ذكرني دغ جهنم سات كان يومئذ يتذكر الانسان وانه له ذكرى دا پدیو وجه باندې جهنم سات کانه سره استاد یتیمانو مالو ولې تا د مسکینانو مالو ولې تا د کونډې شې مالو ولې تا د شذ د ځان سره خیر کړه تا د یتیمان مسکینانو ځان سره خیر کړه خراب دي کړ ژوند زندگی د غره کړه به برباد کړ پدیو واسطه یقول د انسان بیا څه یقول دی ګوي یا لیتنی کاش د سیول ما کړی ولې قدمت لحياتي په خپل ژوند کې په خپل دنیا په ژوند کې په حیات کې ما دا خیر کار کړی ولې چې ما و دې دنیا و دې ژوند ته ما داسې سره وړي ولې چې نن د الله په حضور کې شرمنده نه نن د الله په حضور کې د تباہ او برباد او غرق نه نن د الله په حضور کې ځنې ولسوي نه کاش چې ما دې سکار کړی یا لیتنی کاش چې ما دې سکار کړی قدمت مخدم الى نجای لحياتي په خپل ژوند په خپل ژوند کې دا خیر کار کړی چې نن ما ته په شرف دا انسان بیا ارمان کوي الله تعالی فرمایي فيومئذ لا يعذب عذاب احد بعض دغه انسان د مش خالد عذاب ورکو دا سخت دغه عذاب احد لا يعذب عذاب داش عذاب يعذب عذاب احد څنګه به واز دغه داش عذاب ورکول کیش یواز به دغه انسان ولې د ظلم کړی پر انسان با الله تعالی فرمایي چې زما کعبه زما به تلاشي لس ورمنه مگر زما د بنده زړه زیرول دا هم د انسان د ډېر غټ ګناه په بندګانو کې له موږ سره عیسایان شمار یهودیان شمار هندوان د دې چې موږ سره اوسېږي دغه اهل زمیان وایي دا وطن د اهل اسلام په دې اهل اسلام کې دغه هندوان د عیسایان دا چې موږ سره اوسېږي دغه زموږ قانون تسلیم کړي چې اسلامي کم قانون وي عدالت کې کم اسلامي قانون وي هغه قانون زمونږ هندو دغه کم لکه موږ چې کم اسلامي قانون د قرآن په عدالت کې هغه قانون و هندو تم دی هغه عیسائی تم دی په دې وجه دې اهل زمي ویل کېږي ودغه اهل زمیان که چا تنګول دا هم دا رقم ګناه لري دا هم دا رقم ګناه لري چې انسان چې مسلمان بل مسلمان زیر دا هم داس په ګناه کې شامل دا هم دا رقم نه کړه ها مگر شناخت مور سره الله دې نه نيسي شناخت مور سره دوستي مور سره من محبت شفقت مهرباني مور سره کار مو بل ها زیرې به هم نه تنګې به هم نه په دې دې مخاله باندې سمعنا چې انسان آزاد انسان وي لکه عام مسلمان خلق یو مسلمان پر بل مسلمان ظلم کوي یو پر بل مسلمان دمکان یو پر بل مسلمان دعوی دي بلا خلاف دا الله تعالی ډېر سخت پکړي و دغه انسان ولا يوثق وثاقه احد يا ايتها النفس المطمئنه انسان نفسان تاسو خپل ځان مطمئنه کوي په دار کمالات کې چې تاسو خپل منځونه کوي روزینه سي زکاتونه کوي حجونه کوي نفل عبادتونه کوي صدقې کوي حتی کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سنت په طریقه باندې روانسي زما احکامات غاړه کېږي د دې لپاره برکت زفه استو مطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه تاسب الله جل جلاله روانيس الله جل جلاله خضر رجوعي روان بياس راضيه مرضيه فداس حال کی تیب خوشاله تیب خوشاله الله بم نس خوشاله راضيه راضيه بهم لتيزخه مرضيه تاسب راضيه زبم لتي راضيه الله فرمای تاسب ما راضيه فادخلي في عبادي اي بندگانو تاسي داخليږي زما په بندگانو کې فدخلی فی عبادی اے بندگانو اے تاسو داخليږئ زما د عبادتکارو خلکو باندې اے خلکو تاسو داخليږئ یا ورځ په قیامت په اعلان وشي فدخلی فی عبادی اے بندگانو اے بندا پر کومه خار روان یاست راسي دغه د نیکانو خلکو صف روان دی او جنت خط دغه د نیکانو خلکو صف او د نیکانو خلکو صفوت را داخل سي پر چپ لار باندې مزه استا دارکم بیا بل الله تعالی کوي وادخلي جنتي دا صفونه چې دا ستاره باندې جنت داخلي دی و جنت داخلي دا الله جل جلاله په قران پاک په دې صورت کې وسو فرمایي چې انسانانو تر ټول مخ تاسو غټ غرور مکوئ کبر مکوئ تکبر مکوئ کبر غرور تکبر دا څنګه په انسان کې راځي انسان نفس دومره غټ سي بل انسان چويني تر ځان یې شته وګولي
تر ځان کمزوري وبلي تر ځان ذلیل او خوار وبلي چې دا ذلیل دی خوار دی بې غیرته دی سپی دی نور چپ چپ الفاظ پسې وایي نور یې پسې تباه او برباد دغه انسان هم دا د غرور علامه ده دا د تکبر علامه ده الله تعالی فرمایي که د غرور تکبر کوئ ما ارم قوم غرق کړی د سمود قوم د سمودیان قوم غرق کړی د عادیانو قوم غرق کړی د فرعونانو قوم غرق کړی مخکې صورت کې الله تعالی وفرمایل بیا الله تعالی بیرته دغه آیتونه قراري بیا د انسان د شکر علامه ورته ویلې چې انسانانو تاسو داسې انسانان یاست که معلش رزق زیات کړئ معلش ته راحت سکون درکړئ تاسو دې عرض کوئ بعد الله تعالی یو ډېر غټ احسان فرماوي ډېره خوشحالي ده امن امان دی یو پریشاني نشته بیا که ځکه بیماري در باندې راغله ځکه یکشنۍ امتحان در باندې راغله لږ د رزق کمي در باندې راغله بیا نو ته زیات پریشان یاست بس الله تعالی بس زه الله تعالی ډېر غر کړی زه غر کې بل څوک نه دی غر په ما یو شی نس بیمار یم پلانې دی ډینګی شکر نشته بیا الله تعالی د شکر د انسان دغه سبق روشي چې انسانانو که حالات د خیر وي که حالات د امتحان وي دواړه کې تاسو شکر ادا کړئ لئن شکرتم لازیدنکم که ته دا شکر ادا کوئ زه به هغه بیرته هغه مرض درته واخلم هغه پریشاني به بیرته درته واخلم نو بیا به در زیاته کړم د راحت ژوند به بیا در زیات کړم بیا دغه بعد بیا الله تعالی راغلی بیا د یتیمانو سبق وشولې چې د یتیمانو باندې مینه محبت ساتئ د یتیمانو باندې شفقت کوئ کوم انسان چې د یتیم کوم انسان چې دا بوسي دغه هلک یتیم دی دغه نجلۍ یتیمه ده دغه انسان چې ورسي د یتیم پر سر لاس کېږدي بیا دغه لاس باندې لاس کې چې څومره ویښتان د سر راسي دومره د انسان ګناهونه معافي شي دومره د حالاتو نه ځي کېږي بیا د مسکینانو غوره ویلې چې په مسکینانو باندې مینه محبت کوي شفقت کوي بیا له هغه بعد بیا انسانانو ته ویل چې انسانانو زما قهر غضب ډېر زیات دی تاسو زما له قهر غضب وبېرېږئ زما عبادت ته ځان تیار کړئ چې ورځ په محشر بیا زه ورته ته غږ وکړم انې دا کوم لوی محفلونه لوی ځایونه بیا په لاره کې انسانان ولاړ او بس راځي هاي لاره دغه لاره دا کوم الله تعالی فرمایي چې ورځ محشر به انسانان سرهاریان پاتې نو خو دنیا ده زه به الله تعالی وایي زه خپله غږ کوم چې فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي ای بندګانو دغه صفو ته را داخله سئ دغه د سم صفونه وادخلي جنتي ځینې نوځي په جنت باندې الله تعالی ټول ته نصیب کړي دعا غواړم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلصوا العرب بالعربة اللهم تب علينا قبل الموت وسين علينا سكرات الموت وارحمنا لنا عند الموت ولا تعذب علينا بعد الموت برحمتك يا رحمن